بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې تورمزوره حاضر دی. کتونکو، د یوې صدمې نه زه څو کاله مخکې تیر شوی. هغه صدمه څه وه چې زما روزګار و، ما د 15,000 روپو نه سټارټ کړو. هغه دغه صحافتي خلو ځلو ښکار شوی و. خو دلته چې د کوم روډ دوکان تاسو ته زه وړاندې کومه، نو دا د زاید جنرل سټور دی. غریبي یې ده، او دا د بیلې د شارټ سرکټ په وجه باندې چې کوم دی نو سوځېدلی ډېر غټ سټور و. ویل کېږي چې دا د 15 روپو نه په کټ کې به چپس میس خرڅول، او د هغې نه یې سټارټ کړی و. لکونو ته یې رسولی و. پوره جوهر یو څه پکې خورې ایرې شوي دي. تورمزو خلک هم پرې ډېر خفه دي، خو بس وس پې نه کېږي چې دغه دوکان ورله بیا بخال کي او د دغه نستي غوسه کي. خو په داسې حالاتو کې چې چاته زیان شوي وي، نو هغه چاته لاس نشي نیولی. دا لاس په ورله بل څوک نیسي. نو زما به تورمزو خلکو ته خواست وي چې ستاسو نه څه وزدس کېږي، دله یو پرې دوکان روان کې، نو انشاءالله دا به بیا دغه ځای ته رسي. بل دا دونه دغه شوي دی چې دی دا چت چې کم دی، خو لاندې ونو بیا هم ټیک وه، خو چت یې هغه دا بس بالکل ختم دی. هغې ټال کړی دی، ټال یعنې دا ټول دیوال هر څه چې کوم دی نو دا راپروزي. او خو په دې غله باندې و چې انتظامیه، نو هغه ټیم کې د ان پي حکومت و، زه پکې تر وزیر اعلی پورې رسېدلی وم، خو ما سره چا یو ټکی امداد ونه کړو. نو حکومت دې کیسم نه کوي. راشه دې خواته زاهده څنګه یې ښې زاهده دا پکې راځي، دا جون سر لیکلي جی بس د الله له طرفه زمین په لاک لاک شکر دی. ادې نه بیا خدای نورم خو انشاءالله خدای به ټیک کوي انشاءالله. وزیر دا څنګه چل شو؟ یاره جی د شپې بس دغه شوي یا یو پی ایس راغشتر یا نور. ته څه ټیم خبر شوې؟ یاره جی 4 بجې 3 بجې. څومره سودا و پکې؟ یاره جی کم از کم 20-30 لاک روپو خو به 20-30 لاک بالکل پکې و. دا تا سټارټ کله اخیستی و؟ دا د جی د 35 یاره زما 2002 کې مې کړو نو. 2002 کې؟ او جی هغه ټیم کې څومره سټارټ اخیستی؟ یاره 3600-3800 نه مې اخیستو. 3600-3800 روپو نه؟ او جی دغه ځای ته ورسېده؟ او جی دې کې به اوګرې هم وې که نه؟ نه اوګرې پکې نه وي، هر څه په نغدو؟ بس ځان له مې دغه نه جوړه، بس په نغدو مرکو په نغدو. او جی هر څه خورېرې شو. او جی نوره څه سرمایه دې شته؟ نه جی نه بس دا د الله سره و، بس دې ته ناستو، بس شکر دی په دې لاک له څو بچي دي؟ 3. زاهده موبایل نمبر دې څه دی؟ 0313-9688-079. بیا ووایه. 0313-9688-079. کتونکو، تاسو ورسره څه مدد کوئ، نو په دې نمبر ورسره رابطه وکړئ، ایغ په نیغه ورسره وکړئ. دا ټول د کلي خلک ولاړ دي، دا د باندې خفه دي. دا سړی ډېر زیات غریب و، خو زه د هر چا سره خبره کوم، نو هغوی به همدا و چې غریب و، وس یې نه کېده، دغه اړې موړې وه، هغه اوس سوځېدله. نو د هغوی په ځای درته زه وایم چې د تورمزو خلکو تاسې ملاتړ جوړ شئ، او ورسره چې کوم دی، خو بهر داسې تورمزو خلکي ډېر دي چې دې سیمه کې بهر ژوند کوي. نو دا زاید چې کوم دی په خپلو صدقاتو کې یاد وساتئ چې دی بیا دا دوکان بخال کړي، والله به بخالي. ښه ځای ده انشاءالله. او مشره څه وایه په دې مخ؟ زه له پیسې ورکوم، د غریبي ده. دا زمونږ دغه دا وایي داسې ورسره نور ډېر خلکو دغه وکړو. تاسو څنګه یار دې بارے کې؟ عجیبه دا خو ډېر کمزوری سړی و، ډېر جانانه سړی و، او بس د الله له طرفه و. نو دې کې به موږ څه ووایو؟ بس الله دې په خپل رحم او فضل وکړي، او زموږ چې څه وس یې به ورسره کوو. بل سلام علیکم، زما جاوید نوم دی، سبزی دکان مې دلته وړوکی شان. بل د ده ورور دی مشر قاسم جان، ام جي کټ کې پروت دی، بیمار. مور پلار یې وفات شوي دي او کمزوری دی، بل څه کار هم نشي کولی. او د هغه جي 4-5 بچي دي تقریبا، هم تقریبا 6 میاشتو شي کټ کې پروت دی. او بل دا دکان چې دی، نو بس صرف دا یو دکان ده، نه ځمکه شته، نه پټی شته، نه څه بل څه دغه شته، کمزور نه، بل څه کار هم نشو کولی. نو زمونږ حکومت ته هم دا اپیل دی چې ده سره څه ناڅه امداد وکړي. موږ به هم انشاءالله ورسره کوو، منډه تړله به ورسره وو، خو تاسو هم چې کوشش وکړئ. سړی او جی بالکل بچا 400 شکر دی کړی دی. کتونکو، دلته اے پی سی اجلاس وشو، د ټولو پارټو اجلاس وشو، د په حق کې وشو،
او هغې موږ ته رابطه وکړه پیر صاحب جان تورنځی ما سره رابطه وکړله او دغه ځای ته رالو نو امید دی چې هغه ډلو والا هغه مشران چې کوم دی هغوی ته ما هم ده وویل چې یاره به تاسو وله سودا مودا واچوئ خو هغوی وایي دا چت یې راپروزي نو دله به د دوکان سر دوباره جوړېږي دوکان دی خپل دی او چې خپل دی. نو کتونکو چې دی بیا په خپلو خپو درو یو دی کور کې چې ورته کوم بیمار پروت دی او د هغه 15 بچي دي چې د هغه ملاتړ جوړ شو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې الله یې داسې صدمې نه مؤمن مسلمان وساتي بس غم شته دی خو دا یو داسې سخت ټیم چې زما ټول اړي موړي دغه شانتې خورې شوي وه نو چې کله هم راشم نو دا خلک د حکومت پته مئ حکومت وایي په دې نسبت کې موږ سره هېڅ هم نشته هېڅ هم نشو کولی نو پکار ده چې دا څه ده په خپله نه دی سوځولی او نه څوک خپل روزګار سوځوي چې حکومت په دې عقله باندې څه کول او بیا هم پکار دي چې دې له څه وکړي ډېره مننه